قدردان روجه چې دا یو ډېر لوی عبادت دی او دا الله کریم جل جلاله چې د خپلو بندگانو مؤمنانو له کومه میاشت ورکړې ده نو د رب العزال منشا دا ده چې دا بندگان زما د رحمت طلب وکړي، زما طرف ته راشي، زما نه بخښنه وغواړي او زه دې ته بخښنه نصیب کړم او زه دې له د نفل ثواب په فرضو باندې ورکړم، د فرضو هغه په 100 درجه باندې سیوا کړم، د جهنم دروازې ورته بندې کړم، د خپل خیر او د رحمت او د کرم دروازې ورته ټولې کلاو کړم او شیطانان سرکشه ترې نه وتړم چې د دې زړونه نیوکو طرف ته مایله وي، دې خپل رب ته رجوع وکړي. دا کرم دی د الله جل جلاله چې په موږ او تاسو باندې رب العزال یو ځل بیا وکړو، نو په دې باندې چې موږ څومره شکر هم د الله کریم جل جلاله ادا کو هغه کم دی چې رب العزال موږ له الحمدلله په دغې مبارکه میاشت کې یو ځل بیا الحمدلله قسمت وکړو. روجې د میاشت چې دا چونکې رمضان المبارک کې یو عمل دی چې هغې ته روجه ویل کېږي او انسان د الله کریم جل جلاله د یارې نه د الله په حکم باندې د سحر نه واله تر ماښام پورې امساک کوي، څه خوري څکي نه او د الله کریم جل جلاله د حکم تابع وي. نو یاد ساتئ قدردانو دا لوی نعمت الله کریم جل جلاله په 2 هجره کې په 10 شعبان باندې د امت له ورکړ چې د روجې فرضیت راغې او بیا د هغې نه پس د دواړو جهانو سردار مبارک په خپل ژوند مبارک کې 9 پیرې چې دی د رمضان المبارک میاشت راغلی ده او دوی 9 پیرې د رمضان المبارک روجې نیولې دي د فرضیت نه پس. الله کریم جل جلاله عبادات په موږ او تاسو باندې څنګه چې مونځ، همدارنګې زکات، حج دا عبادات دي، نو په دې کې اقسام دي. بعض عبادتونه داسې دي چې هغه ظاهري دي، بعض باطني دي، بعض دواړه دي. چې کوم عبادت کې پټواله ډېر دی، باطني عبادت دی، د هغې عبادت اجر و ثواب هم بیا د ظاهري عبادت په نسبت باندې ډېر زیات دی او د هغې عبادت مزم ډېره ده